السلام علیکم. خان عبدالغفار خان باچا خان بابا د بری صغیر په جدوجہد کې په آزادۍ کې د انګریز نه خلاف یو زبردست تاریخ لري او زه دا ګڼم چې د ایشیا د ټول نه غټ رهنما و ځکه چې کم جدوجہد هغه کړی و هغه د تاریخ حصه ده. 35-40 سال هغه په مختلف موقعو باندې په جیل کې تیر کړه خو د انګریز غلامي نه منله او چې کله پاکستان آزاد شو نو په دغه بری صغیر په تقسیم کې د هغوی د کانګرس سره اختلاف پدې شو چې د یو انګریز نه غلامي واغسته او بیا تاسو مونږه د تورو انګریزانو ته پرېښودو غلامۍ له مو ورکړو. د پاکستان جوړېدو نه پس هغه د دې کم فرسوده نظام چې و اسټیبلیشمنټ چې و د هغې خلاف جدوجہد شروع کو او هغه د تاریخ حصه ده. بیا په کال 1988 کې چې کله باچا خان بابا وفات شو نو هغه وصیت کړی چې ما به په دې غلام ملک کې نه ښخوي. په دغه وجه باندې بیا د افغانستان په ښار جلال آباد کې هغه دفن شو او هلته کې د هغوی ډیر لوی مزار دی او هر جدوجہد والا د ازادۍ خلک چې دي هغه د هغه په مزار باندې ځي او دعا ورته کوي. د دې خبرې مقصد دا و چې د باچا خان بابا او د ولی خان بابا کم نظریه وه د اسټیبلیشمنټ خلاف د انګریز خلاف د فرسوده نظام خلاف هغه یو ډیر لوی تاریخ لري خو اوس د هغه وارث چې دی ایمل ولی خان هغه د بلوچستان د یو سینټ د سیټ دپاره د اسټیبلیشمنټ سره ملګری شوی دی او د هغه جدوجہد چې کم یو لوی تاریخ لري هغې ته ډیر نقصان ورسو. هر جمهوریت پسند او هر هغه سړی چې د دې فرسوده نظام نه او د اسټیبلیشمنټ د دې حرکتونو نه تنګ دی نو هغه ته نن افسوس دی. خو نن زه د باچا خان بابا د نظریې ډیر زیات قدردان یم ځکه چې هر سړی جدوجہد کوي او پرم نه کوي نو دا عظیم شخصیات دي. خو نن ماته داسې ښکاري چې باچا خان بابا به د جلال آباد په خپل قبر کې د هغه روح ډیره تړپاویږي ډیره به خفه نو ټول څومره خلک چې زما دا ویډیو ګورئ 3 پیري سوره اخلاص ووایئ او د هغې ثواب باچا خان بابا پسې وبخئ چې کم د هغه نظریې ته نقصان د انوسي رسولی دی چې د هغه روح ته سکون میلاو شي او خلک پې ډېر خفه دی. ستاسو څه خیال دی؟ د ښه کار کړی چې د اسټیبلیشمنټ مرګستیا یې کړې ده کو بد کار یې کړی؟ کمنټ لازمنو کې او سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته.